بسم الله الرحمن الرحیم. نمبر 2 اسماء موصوله. د اسم غیر متمکن په اقسامو کې دویم نمبر قسم چې دی نو دا اسماء موصوله دي. اسماء جمع د اسم دا او موصوله دا د اسماء صفت دی، او چې کله اسم ویل کېږي نو بیا به د هغې صفت موصول ویل کېږي. اسم موصول دا دی واحد دی. اسم موصول کم کم دی؟ الذي دا واحد د پاره راځي، واحد مذکر د پاره. اللذانی اللذینی دواړه دا د تثنیه مذکر د پاره راځي. الذین دا د جمع مذکر د پاره راځي. او التی چې دی نو دا د واحد مؤنث د پاره راځي. اللتانی اللتینی دا د تثنیه مؤنث د پاره استعمالی. او اللاتی اللواتی دا د جمع مؤنث د پاره استعمالیږي، دواړه صيغې. او ما دا د هغه څیزونو د پاره استعمالیږي چې هغې کې عقل او فهم ني، غیر ذوی العقول. او من چې دی نو دا د هغه چا د پاره استعمالیږي چې هغې کې عقلي، ذوی العقول د پاره استعمالیږي. او ایون او ایتون دا هم اسم موصول کی راځي. الذی د دې معنی دا د هغه یو سړی چې نو چې نه بعد څه خامخا وی، ځکه چې دا خبره پوره نه ده. نو دا هغه یو سړی چې دا اسم موصول دی، دا الذی اسم موصول دی. او د دې سره چې څه لګي رستو نو هغه د دې صله ده. موصول مطلب چې بل و پورې پیوست شوي، او صله مطلب چې بل پورې پیوست شوي. نو اسم موصول ته اسم موصول ځکه وي چې د پورې بس نه څه تړلی وي، او هغه څیز ته صله وي کوم چې اسم موصول پورې تړلی. او الف لام بمعنى الذي اسم فاعل اور اسم مفعول میں. او الف لام دا هم اسم موصول دی. او دا الذي په معنا راځي په اسم فاعل کې او په اسم مفعول کې. جیسے الضارب، الضارب مطلب دی الذي ضربا، هغه کس ضربا چې هغه وخل کړي دي. نو الذي اسم موصول دی او ضربا د دې صله ده. المضروب دې ځای کې الف لام په اسم مفعول راغلی دی، دام په معنا د الذي ضربا دی. الذي اسم موصول دی او ضربا د دې صله ده. اور ذو بمعنى الذي، او ذو چې دی نو دا د الذي په معنا راځي، دام اسم موصول دی. قبیلہ بنی طی کی زبان میں، په عربو کې بنو طی یو قبیله ده مشهوره، د هغې لغت ده، دا عام عرب نه استعمالی. یعنی ذو اسم موصول د اسم موصول په طور باندې د ذو استعمال دا قبیله بنو طی کوي. جیسے جاء ذو ضربک، نو د دې معنا ده الذي ضربک. جاء راغی، ذو هغه کس، نو د اسم موصول شو. ضربک چې تی وخلی وي، نو دا ضربک دا د ذو صله ده. ایون و ایتون معرب ہے. ایون او ایتون دا دواړه چې دي نو دا معرب دي. اوس دې ځای کې
مصنف رحمت الله علیه بیان د اسم غیر متمکن د اقسامو کوي او اسم غیر متمکن چې دی نو دا مبنی دی او د دې په ضمن کې د ایون او ایتون ذکر کړل او وی چې دا معرب دی نو دا ولی وی دا ځکه چې دا د دې تعلق د اسماء موصوله سره دی او اسماء موصوله کې باقی ټول چې دی نه مبنی دي نو دا غي ذکر کېده نو چونکه دا په اسماء موصوله کې راځي نو د دې ذکر هم وسره شو اگر چې دا معرب دی اور بغیر اضافت کے ان کا استعمال نہیں ہوتا او بغیر د اضافت نہ د دې استعمال دا نکیږي په ایون او ایتون کې تفصیل دی او هغه تفصیل چې دی نو هغه ورستو دا علم د نحوی چې کوم کتابونه دي هدایت النحو یا کافیه یا شرح جامی هغه کې ان شاء الله هغه تفصیل راځي